د جنتی ښځې صفت دا دی چې کله خاوند په کور کې نه نو دا به د خاوند د مال او د جان حفاظت کوي او د خپل عزت حفاظت کوي. د خاوند په غیبوبت کې هغه په ملیشا کې غریب پیسې ګټي 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 د ځان نه پوسته کې وباسي او دلته دا یو دریو تعویزګرو لور کې جو خبره ختم شي. هغه ته به وایي پتا تعویزونه شي، هغه به ورته هم وایي تعویزونه مې راواغست. دا به ورته وایي چا کړي دي؟ یاره وایي داسې ډېر خو درته نه وایم خپلو کې چا کړي دي، خپلو کې دي. دا ورته بس 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 ما اوس وپې اوس دې ته خلاص وي. هغه ورته وایي په خپلو کې چا کړي دا چې کور ته راشي چې وایي پلان کې کړي دي. ما ته یې ووایي چې پلان کې کړي دي. جو کورونو کې د خاوندانو اختلافونه پیدا کړل، خواږه او دړې وړې م کړلې رورۍ خلکو ده. د یو مور او پلاره پیدا و هغه یو بل ته غږ نه کوي. ای د خدای بې انصاف دا ولې داسې کوئ؟ ولې دا رشتې ورانوئ؟ رور به په رور تعویزونه کوي، رور به د رور نقصان کوي او دا هم عقیده داسې مه ساتئ. بس یو به بل تعویزو کې چې هر څه به وران کړي. دا چې به تعویزونه هر څه ورانېدی نو دا خو آسان کار و. دا هر څه به خلقو په یو بل روان کړي. بس تعویز په سړي کوه ګاډی ته اله، تعویز په سړي کوه او کور ته اله. دا داسې آسان کار دی چرته. نو د خدای دپاره د دې کاهنانو نجومیانو نه ځان وساتئ. دا رښتینې خبره چې یوه نیمو کې نو دا ورته هم شیطانانو کړي، دا ورته شیطانانو کړي. ته یو عالم له لاړ شه تا ته د هغه دا رهنمایي وکړي که نه، تا ته د عالم داسې ووایي که نه چریم داسې نشته دی. نو دا شیطانان وروخیږي جو نیمه خبره واوري. فرشتو ته خو ډیوټۍ واله شوي دا به کېږي. د دې تېنه هغه نیمه غونته خبره واوري جو راشي د کاهن او د نجومي په غوږ کې ارتا وکړي. جو هغه بیا خپلو مریدانو ته وکړي جو مریدان تېنه لوی فیر جوړ کړي بیا. نو دا اسې شیطاني خبرې دي. د دې نه د الله زمونږ د ټولو حفاظت وکړي، خصوصا زنانو ته وامه چې مالونه اسې په دې مه ضایع کوئ. دا د خاوند مال دی او دې به تاسو نه تپوس کېږي. په دې د خاوند نه خولت وتې ده، په دې د خاوند ډېر تکلیف سره دا مال ګټلی دی. وحفظناها حفاظت کړی دی مونږ د دې اسمان من کل شیطان الرجیم، د هر شیطان رټلی شوي. الا من استرق السمع مگر هغه شیطان چې په غلا سره واوري. یوه خبره دی په غلا اوري دی اسمان ته نږدې تلي. فاتبعه شهاب مبین پس روانه شي په هغه پسې شغله ښکاره. بعضې وخت کې به تاسو داسې ستوري لیدلی د اسمان نه داسې تیز راشي، دا پې دا شیاطین ویشته شي. دی تلي هلته دا خبرې اوري که نه غوږ یې یخې د اسمان خوا ته نږدې تلي بره نه شي ختلی. نو په دې شغله باندې اوولي په دې ستوري باندې کته یې راوزغلی چې دی دا خبرې نه اوري. فرمایي ولقد جعلنا فی السماء بېشکه پیدا کړي دي مونږ په اسمان کې بروجن غټ غټ ستوري. وزیناها للناظرین ښایسته کړی دی مونږ اسمان دپاره د کتونکو. وحفظناها حفاظت کړی دی مونږ د دې اسمان من کل شیطان الرجیم د هر شیطان رټلی شوي نه. الا من استرق السمع مگر هغه شیطان چې په غلا سره یوسي هغه خبره اورېدلی شوي. فاتبعه شهاب مبین پس روان شي په هغه پسې شغله ښکاره.